والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. مولانا د بیزاوی د شروع کېدل نه وړاندې یو څو خبرې دي چې هغه ضروری دي او د دې خبرو سره به نورې خبرې هم بیا راځي، هغې له بیا بل عنوان ورکوم. هغه درې خبرې داسې دي چې ډېرې ضروري دي په درجه د وجوب لغیره کې دي معنا ده، او یو څلور خبرې داسې دي چې اسې پکار ده چې سړی وکړي د اولې مرتبې ته نه رسي. کومې چې اولې خبرې دي چې په درجه د وجوب لغیره کې او درې خبرې دي، نو یو ده چې تعریف ته د علم سره معرفت العلم بالتعریف، دویم داره چې التصدیق بموضوعیت العلم د دې علم موضوع څه شی دوه، او درېمه خبره داره چې غرض او غایه څه شی درې. دا څو خبرې شوې درې. دا درې ولی ضروری دي؟ نو دا اوله خبره خو ځکه ضروری ده چې که علم په تعریف ونه پیژندلی شي نو شارع به علی وجه البصیرت تګ ونه کړی شي. نو د دې د وجه نه علم په تعریف باندې پیژندل پکار دی. یو سړی چې علم په تعریف باندې وپیژني نو تعریف خو په رسم سره نو د هغې چې کومه بنیادی خواص دي هغه معلوم شي. د هغه خواصو د معلومیت نه وروستو چې بیا یو مسله راځي نو خلکو ته پته لګي چې دا د دې علم مسله ده. مثلا ما علم نحو پیژندله چې دا علم دی په احوالو د لفظ او چې من حیث الاعراب والبناء ترېنه بحث کېږي، من حیث الاعراب والبناء. بس په دې رسم سره مې چې دا علم نحو پیژندله نو بیا چې کومه مسله هم راځي لکه اوس وایم چې زید په ضرب زید کې مرفوعون داسې ووایم نو پته به لګي چې دې کې ګوره د اعراب او د خبره ده نو د دې مسلې دپاره نو پته به لګي چې دا مسله د علم نحو ده. نو زه به وایم چې دا مسله ده دې کې بحث کېږي د اعراب نه، وکل ما هذا شانه وهو مسألة من النحو، هغه مسله د نحوي نو دا مسله د نحوي ده. دویمه داره چې تصدیق په موضوع د علم پکار دی، ځکه چې تمایز د علوم هغه په حسب د تمایز د موضوعاتو سره. نو لو کان تمایز العلوم بحسب تمایز الموضوعات يلزم أن يكون التصديق بموضوعية العلم حقا، لكن المقدم حق فالتالي مثله. کچرته تمایز د علوم په حسب د موضوعاتو سره چرته دا خبره حقي نو پکار دار چې موږ تصدیق په موضوع د علم راولو. خداوره خبره حقه ده. تمایز د علوم چې راځي به اهمي خپل مابین کې دا د وجر تمایز د موضوعاتو نه وي. علم نحو ځان له علم دی، فقه اصول فقه ځان له علم دی، او تفسیر ځان له علم دی، او منطق ځان له علم دی. وجه اداره چې موضوعات مختلف دي. د یو موضوع به لفظ عربي وي او د بل موضوع به فعل د مکلف وي، د بل به ادله اربعه، د بل به معلومات تصوریه تصدیقیه، او دا غرنګ علم تفسیر دغه موضوع به آیات دي. دا علوم چې باهمي امتیاز لري د دې وجه داره چې د دې موضوعاتو کې باهمي امتیاز او فرق دی. نو تمایز د علوم په حسب د تمایز د موضوعات سره ځکه موږ به تصدیق راولو په موضوع د یو علم. دریم لا بوزره د تصدیق نه په غرض او غایې د علم. هغه دا چې سایه بسنش دلته به طور فائدہ او خبره کومه چې مل فرق بین العلة الغایې والغرض والغاية والفائدة.
تو دې سلور امور منځ کې څه فرق دی؟ علت غایې د شی څه ته وایي؟ غرض د شی څه ته وایي؟ غایه د شی څه ته وایي؟ او فائدہ د شی څه ته وایي؟ وجه د حصر په مابین د امور اربعو کې دا ده فعل حاصله د فاعلنا چې مفید د ثمره واخلي او مفید د نتیجې واخلي دا به خالی نه یا به پکې لحاظ د فعل کوي یا پکې لحاظ د فاعل که پکې لحاظ د فاعل وشي نو یا به دا فعل په دې حیثیت راخلي چې د باعث ته په دې یا به فعل په دې حیثیت چې د باعث ته یا به دا شی په دې حیثیت راخلي چې د باعث ته په فعل یا د مقصود دې د فعل نه که په حیثیت د باعث را واخلي نو دا علت غایې دی او که په حیثیت د مقصودیت یې را واخلي دا غرض دی او که په دې حیثیت ورته وګوري چې دا شی د دې فعل نه حاصلېږي نو بیا ورته څه ویل کېږي؟ حاصلېږي دا پرېږده حاصلېږي بیا ته فائدہ وي ماغه اجمال کې دا لګوستو ویلو په دې لحاظ سره چې د فعل په اختتام کېږي نو غایه ده په دې حیثیت چې حاصلېږي نو بیا فائدہ ده نو وجه د حصر دا شو چې فعل صادره عن الفاعل ولا يخلو یا لحاظ د فاعل یا د فعل کې لحاظ د فاعل که په دې اعتبار ته وګوري باعث ته په فعل باندې علت غایې ده شی کبه دې حیثیت باندې ورته وګورئ مقصود دی نو غرض کبه دې حیثیت ته وګورئ چې خاتمه اختتام پر فعل کیږي نو بیا ته غایا کبه دې لحاظ ته وګورئ چې انه يحصل ده حاصلېږي د فعل نه نو بیا ته ویل کیږي فائدہ د دې مثال بس چونکه د اشیاء او انکشاف او داغي وضاحت اغا مرهون منت مثالی ومنها هنا تراتب غوره درب کائنات په کتاب کې با امثال ډیر زیات منګه ګورو مثالونه ډیر ګورو منګه مثلا مشي الى السوق لاجل البيع والشراء مشي الى السوق لاجل البيع والشراء بازار ته تک خرید او د فروخت د پاره دې کې چې موږ لحاظ د ماشیو لون کې او په دې حیثیت واخلو چې د بیع او شراء باعث ته بدغه مشی باندې دا سره تګولې کوي د بیع او شراء د پاره دیتا ویلے کیږي علت غایی نو سویل شم چې بیع او شراء علت غایی د مشی ده او کپا دی نظر ورو گورو چې دا بیع او شراء مقصود ده د مشی نه د مشی مقصودم دا بیع او شراء ده نو بیا ورته ویل کېږي چې دا غرض دی او که لحاظ د فعلو کو چې مشی ده خو په دې نظر باندې د بیع شراء ته موږ وګورو چې مشی پای تکمیل ته ورسېده جب کوئی بندہ کسی بھی شہر چلے جائیں وہاں پہ وہ خرید اور فروخت کر کے بس اس کا جانا پایا تکمیل تک پہنچتی ہے پھر بس اگا انتہا تا اور ایسے دلا نو دیتے ہوئے دیکھی گی غائر شے کپا دی لحاظ گرو بیع شراء تا
چې دا حاصلیږي من المشي، نو بیا ته خلک وایي چې دا فائدہ د مشي ده. دا څه شی ده؟ فائدہ د مشي. نو درې سیزونه به هر حال وړاندې پیژندل په درجه د وجوب لغیره کی. سرور ور سرنورم پکار دی. یو ما به الاستمداد دی تفسیر کې به د کوم شي نه مدد اغستېش. پینځمه حکم د تفسیر سره شپږم مرتبه تفسیر سره اوم مختصر حالات د حضرت مصنف، مختصر حالات د ناصر الدین الویزاوی، د دې مختصر حالات دا وہ امور دی. آمد انبر سر مطلب بترقید لف نشر مرتب بارس کم. لف نشر مرتب دیتا وائی چھ اجمال کے کم شے مقدم ذکری او تفصیل کی ہم ہاگا شے مقدم ذکر شی دیتا وائی لف نشر مرتب. نو پدا سی طریقی بے وایو اول ما عرض کڑے و تعریف دا علم تفسیر. اول با تعریف تراشو بتعریف دا علم تفسیر کی علم تفسیر دا لفظ مقید دے. علم تفسیر یو پکم مضاف دلتا کی امور السلاسلی یو دے مضاف یو دے مضاف الیہ چی تفسیر او یو دے اضافت علم دا تفسیر. سو گول جمع مسئلہ دا اضافت تا آخو تعریف تا ضرورت نلری. دائی معنام دائی چی اختصاص تا مضاف پا مضاف الیہ پورے. دا علم دا تفسیر دے، دا علم دا تفسیر دے. اختصاص تا مضاف کو مضاف الیہ پورے. سو کوئی چھ مسئلہ دا مضاف تا نو مضاف علم دے. علم ویلے کی گی مبدأ الانکشاف، سبب الانکشاف او مبدأ الانکشاف. نو مبدأ الانکشاف او سبب د انکشاف دا د علم معنا ده. بیا د علم مصداق صحیح نو سره خلق کوئی حصول الصورت، حصول د صورت دی حصول تا سو علم سو الصورت الحاصله چوزله حاصل شدید دوائی. سو کوئی قبول النفس لتلک الصورت، قبول د نفس ته دغه صورت ته پاره دیتا وائی. نو بہر حال سو کوئی الحاضر عند المدرک دیتا سوائی علم. سو کوئی دا عالم او دا معلوم منس کیو مجهول الکنہا علاقہ دا. بہر حال خو علم وی دغیتا او پا مصداق کے بیاسی شیر اختلاف زان پا مرقات پوہ کئی پا دیولا صفحہ اور اسے وربانے یو دے تفسیر. نو تفسیر کی تفسیر کی فاسن تفعیل دعوت باب تفعیل مصدر دے. تفسیر دی کے فاسن را دی فاسن را چھ پکم مادہ کی راشی اغا پا وضاحت و پا انکشاف دلالت کے. والصبح اذا اسفر، اسفر دا عربی شبه دا یو امتیازی شان هم دے. چه
اگر لفظ کی کم الفاظ راشی بس داغی پا معنی کی ځان له یو دخلی د دې هیئتم یو دخلی کما ماده کی چې فا راشی په انفتاح په دلالت کوي فتح انا فتحنا لك فتحا مبینا اولئک هم الفائزون فائز فوز فتح فم فلیون فلزون رستو رازی مال جدا کے د زکات د ویختدا سے کیو اسپکا تراو چاہتا کے نو بہر حال خوپدے بدلالت کے ہوش میں نو دغران تاستما وده هیئاتم دخلی لکا نزاوان دیتا ہوئی چه مذکر د مؤنث یو حیوان مذکر د مؤنث سره جفتی ہوگی دغه ټیم د جفتی کی حرکتی نزاوان کم حرکت تے نزاوان نو د هیئاتم په معنا کې صحیح دخل کم ماده کې چې فاسین را راشي آغا دلالت کوي په کولاوالی باندې کشف باندې دلالت کوي تفسیر کې فاسین را دی معنا دا چې پدې کې کشف کیږي معناګانې را برسیره کیږي ظاهري او بعض علما ویلي خبره کمزورې ده خو ویلي دي وی دا اصل کې مقلوب دی د سفرنا تفسیر فسرا دا مقلوب دی د سفرنا فسرا دا مقلوب دی د سفرنا دوارو کی کشف دی خو په سفر کې کشف کیږي د اخلاق او د خلقو او د عقید عاداتو او په تفسیر کې کشف کیږي د معانی او د کلام د الله سبحانه و تعالی دومره فرق دی یو کې کشف المعانی او بل کې کشف اخلاق الناس و عاداتهم دا نو مقلوب دی یعنی فسر سافر مقلوب دی او دا اس کمزوري شانت سره خبره را دا ویلې کی دا خود دې نو یو علمی تفسیر شو اضافت وضاحت نشو دا مضاف میں وکړو ا دا مضاف الیه میں وکړو خو لغتن دا مضاف الیه چې وسکو منګه علم تفسیر کې یو ځای روانو اب اعتبار دا مضاف الیه روانلو نو بیا څه ته وایي نو دې کې دوه راځي یعنی اصطلاحی تعریف څه شی دی د علم تفسیر اصطلاحی تعریف څه شی دی دې کې دوه راځي یو راځي د علماء د جمهور راځي هو العلم الباحث عن اصول كلام الله تعالى هو العلم الباحث عن اصول كلام الله تعالى هغه علم ته وای چې هغه بحث کوي د اصول او د کلام د چانه د الله تعالی نه هو العلم الباحث عن اصول كلام الله تعالى دسموا من حيث الدلالة على المراد بس دار جمهور تعریف ته دا زمونږه فخت دی بس هو العلم الباحث عن اصول کلام الله تعالی من حيث الدلاله على المراد اغه علم دی چې په دې کې بحث کیږي د اصول د کلام د الله تعالی نه چې دا کلام د الله تعالی په مراد څنګه دلالت کوي
دې سره نور تعریفونه مشته خو ما تاسو ته عرض وکړ چې بس همدا زمون خوښ دی. دویم د تفسیر دی کی ضمنی خبر ادام راځي چې مل فرق بین التفسیر والتعبیر. دې کې د علماء کرامو ډېر آرا دي. د ټولو نه غوره رائے دا ابو عبیده دا رائے دا چې بینهما ترادفون په منظرې کې ترادف دا غوره رائے. دویم رائے د علماء دې بارک کې دا ده چې د دې منځ کې فرق دی. امام راغب وایي تعویل مستعملیږي په جملو کې او په معناګانو کې. د جملو هغه معنا او معنا سره تعلق لري او تفسیر د لفظ سره او د مفرد سره تعلق لري. نو یو مستعملیږي په لفظ کې او په مفرد کې او د بل په جملو او معناګانو. ٹھیک شو. درائم فرق چادا کړل چې تعویل تفسیر د نورم کې دی شو تعویل مختص ته په قران پورې. تفسیر د نورمي او تعویل مختص ته په چا پورې په قران پورې. سرورم فرق چادا کړل چې تعویل دیته وای علم په مراد د الله قطعا. العلم بمراد الله قطعا ويقينا هو التعویل. دا تعویل له او علم بمراد الله تعالى ظنا يقينا هو تفسیر. هغه شعر تفسیر. نو تعویل څه ته ویل کیږي چې قطعا بمراد الله الامر او تفسیرا ظنا. پنځم فرق علماء دا کړل چې تعویل وای ترجیح احد الاحتمالین علی الاخر. ترجیح د یو د احتمالینو په بل. یعنی په تعویل کې هغه شی ذو احتمالاتی یعنی د یو نه بر احتمالونه پکې وي هغه یو ته ترجیح ورکړي شي. په خلاف د چانه د تفسیر نه آی کې ډېر احتمالات ضروری نه دي. دا علماء کرام ویلي په دې کې راجح قول هغه اول نه دی کې د سن اقوال لکه یو تاسو تماوي چې قطعا وغیرہ بل ظنن دا ابو منصور ماتوریدی رائے وا خو بهترین رائے په دې پنځو کې هغه اوله ده چې په مابین د تفسیر او د تعویل کې ترادف دی. ختم شو. د دې علم د دې موضوع څه شی دی؟ نو اول خو مطلق موضوع په جندل پکاري چې موضوع څه ته وایي. موضوع د یو علم هغه شی په کوم علم کې چې د کوم شی د عوارض ذاتیه او څخه بحث کیږي. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه لذلك. موضوع د هر علم بهر غشي چې په کوم علم کې د کوم شی د عوارض ذاتیه او څخه بحث کیږي هغه به موضوع د علمي لکه علم ترکاڼي آیا کې ټول احوال ذکر کیږي د لرګي چې کوک دی کنيغ دی او څنګه دی او څنګه نه دی. نو عوارض ذاتیه ټول د چا ذکر کیږي
او تاسو ماشاءالله د سیوالم نه چې تاسو تاسو وایم چې عوارض ذاتیه وای ستا بیا را تداوی چې یو ذاتی او څه غریبي درې ذاتی او درې غریبه بیا په دې ذاتیو کې د قاضي مبارک او د علماء کرامو په دې کې سره اختلاف سلم کې موږ درته ویلیو نو لہذا بار بار رہنا ته ضرورت نشته او تاسو ته یادم خو عوارض ذاتی اوس علم تفسیر ته چمنګا وکاته دې کې عوارض ذاتیه رچا ذکر کیږي خدا آیاتونو ذکر کیږي کنه رچا ذکر کیږي نو آیات قرآنیه د دې اسی شعر موضوع د دې اسی شعر موضوع غرض اسی شعر نیوی غرض قریب دے غرض او غایه اسی شعر دے نو یو قریب دے ایو غرض غایه بعید ده قریب خدا را چې د آیاتونو معناګان زده شي او بعید ده چې بس د دنیا او د آخرت فلاح الدارین فلاح د دارینو چې دنیا او د آخرت ته یو کس استوار شي دا څه شي شو غایش دا درې امور ختم شو سلورمه مرتبه کې ما به الاستمداد د علم کې به مدد د شینالو تفسیر به څنګه کو نظم علماء کرام وی اول خو القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن کریم بعض د بعض تفسیر کوي نو اول به تفسیر القرآن بالقرآن د دې پسونو مثالونه دي زبا یو مثال نمارس کم قرآن کې الله فرمایي سورہ فاتحہ کی دی چې مسلمانانو تاسو دا وایي چې ان اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم الله سم لار راوخای نو سم لار څه ته وایي وان هذا صراطي مستقيما دا زما لار ده د دې تابعداري وکړي دا دغه تفسیر په قران کې نه صراط الذين انعمت عليهم لار ده هغه خلکو چې تابع نعمت کړل دا قران دیم زم تفسیر وکړه اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا قرآن کی اوزے کہ اللہ فرمائے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیہ ذکر نشتے چاکم کریمینی فبلزے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا تفسیر شدہ ما قبل قرآن کے اللہ ویا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ نو یرے گے صادقین سے اللہ نو یرے متقی تقوا سے لیس البر ان تولوا وجوهکم فلان 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 الى اخره تقوا تعریف نشاو شو ندیت ہوئی تفسیر القرآن بالقرآن نو پاور مرتبہ کی تفسیر القرآن بالقرآن وی سٹیم ختم شو صلی اللہ علیہ وسلم